وطن حالات خو اوس هره ورځ بیانولی نه شو، ولې تاسو یې خپل هم وینئ او ډېر په ښکاره توګه باندې د دغې وطن حالات په سره ورځ باندې بدل کړل شول. خو بیا دی کې هر څه حل هم زموږ د هر یو وګړي د دې خاورې په زړه کې دغه یو خبره وه چې آیا موږ د خپلې خاورې د دغې وطن حالات څنګه سم کړو، څنګه وکولی شو چې موږ خدمات وکړو او هغه یو نتیجه ورکړي. ډېر په کوششونو، ډېرې هڅې، ډېرې قربانۍ، ډېرې تکلیفونه همدغې کام تیر کړل. یقینا له هر اړخه، له هر فکر له اړخه هم د دغې تحریک سره، پی ټي ایم سره په مرسته کې یو سفر وشو او تقریبا تر ډېره حده پره چې د یو قام، د یو وطن د راویښولو څومره هڅې کېدلی شي هغه هم وشوې. بیا که څه هم یو اړخ ته هغه خلک چې پوهه یې لرله د هغې منظم کولو، خو بل اړخ ته هغه ولسونه چې لا په دې ټولو د دغې وطن په بدبختیو نه پوهېدل، که څه هم بیا چې دوی حالات لیدل هغه پوهه ته ورسېدل. موږ د یو جرګې او د یو قومي عدالت اعلان وکړو چې ما په تیر ویډیو کې هم په یو شکل کې د هغه دپاره یعنې خبره وکړه چې څنګه به کیږي. خو نن زه بیا هم وایم چې په یو طریقه باندې د هغې دپاره څومره کار وشو یا اوس څومره کار مزید کیږي پاتې دی، په هغه باندې هم لږ اپډیټ وشي او ورسره دغه جرګه څوک راځي او د دغې فیصله ساز څوک دي، دا پریکړه به څوک کوي، دا فیصله به څوک کوي. آیا وخت د مخې موږ فیصله کړې ده که ولسونه او مشران به راځي او فیصله به کوي؟ بیا دلته یو د دې پر خلاف باندې په ولسونو کې چې کوم شکوک او شبهات یا په نماینده خلکو کې کوم شکوک او شبهات اچول کیږي د هغو حقیقت څه دی، او دا چې موږ د خپل قام نه، موږ د خپل ولسونو نه څه غواړو چې دوی د داسې څه وکړي چې دا جرګه دا د 11 اکتوبر خبره کامیابه شي. زما درنو، زما ډېر محترمو پښتنو، د جرګې قبل از جرګه، قبل از عدالت د دې له مخه څه تیاریانې ضروري وي، یعنې د هغې دپاره مناسب ځای ټاکل، د هغه دپاره مناسب وخت ټاکل، د هغې دپاره د انتظاماتو ټول سیټ اپ په ځای کول، د هغې یعنې څومره هغه د یو انتظاماتو تر حده پره خبره کېدلی شي هغه ضروري وي چې هغه موږ په دې وخت کې تقریبا کمپلیټ کړه، مکمله مو کړه. د دې جرګې خاصیت دا دی چې دا جرګه د یو ډېر ټوس د یو رښتوني دعوې سره مخ ته راځي. رښتیا هغه رښتونې دعوا چې کله پوره کیږي د دې دپاره پیپر ورک هم ډېر زیات ضروري وي چې هغه موږ د ډېرو یعنې تکړه پښتنو په کومک باندې دا ټول د هغې دپاره هغه سیټ اپ مکمل کړه چې څه شته هغه ګراوند ورک وایي چې یعنې یو څه دپاره اول انتظامات وشي، هغه تر ډېره حده پورې مکمل شول. اوس وخت دا دی چې دوم فرصت کې دعوتنامې وشي، دعوت وشي. موږ د خپل وطن، د خپلې خاورې چې څومره هم ولسونه دي، د دغې ولسونو نماینده خلک، صاحب الرای خلک، دا ټول دعوت کوو په اولني فرصت کې موږ چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي دلته، د هغو ټولو مشرانو ته هم ډېر په درنه، ډېر په احترام سره ورځو. یوازې دې دپاره نه چې موږ دعوت ورکوو، بلکې دا چې راشئ، دا کام، دا وطن، دا جرګې، دا هر شی زموږ او ستاسو شریک دي. هم د دې کامیابۍ هم موږ ټولو ته ګټه ده او په
نه راټولېدلو کې زموږ د ټولو نقصان دی. دلته یعنی هیڅوک نه معاف کیږي. آیا یو ګوند شته، یو پیشه شته دی، یو قبیله شته دی، یو ضلع شته دی چې هغه معاف دي؟ نو هیڅوک نه دی معاف. نو چې هر څوک وهل شي نو د دې حل هم دا دی چې ټول ورته راټول شو. د دې دپاره چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي، اول فرصت کې به موږ د هغو مشرانو ته ورځو، صرف ورتګ نه ډېر زیات په عزت په زړه کې ورته لرو، ډېر احترام په زړه کې ورته لرو، ډېر په احترام او په درناوي سره به دوی مونږ یعنی ورسره کینو او دا د 11 تاریخ د پښتون قومي جرګې او عدالت خبره ورسره کوو او دوی به هم په دې بهیر کې را سره شریک کوو او هیڅ په دې کې مونږ دغه اختلاف نه لرو چې دا ته ورځو دا ته نه، چې څومره هم دي زمونږ کامپال ګوندونه دي یقینا یو مبارزه یې ده، خامخا دوی مشرتابه لري کامپال ګوندونه، دوی مشران دي زمونږ محترم دي، هغو ته ورځو. زمونږ دلته مذهبي ګوندونه دي، فیډرلیسټ ګوندونو کې چې کوم پښتانه دي هغو ته، او ورسره دلته نور سماجي تنظیمونه دي، دغو ټولو ته بیا موږ زو ضلع په ضلع باندې یا په صوبو کې چې کوم مختلفو پیشو مشران دي دوی ته بیا په ضلع ضلع وټولو مشرانو ته د دې لپاره ترتیب دا دی چې څنګه زموږ یعنی و سیاسي خلکو ته سیاسي مشرانو ته دعوت وشي، په هغه نه پس بیا په دوم فرصت کې موږ د یو ضلع نه سټارټ اخلو چې هغه موږ ټاکلې ده چې د دې نه سټارټ اخلو بیا زو یو ضلع هم نه پرېږدو، یو مشر هم نه پرېږدو چې دوی راشي. د جرګې ترتیب دا دی باید که څوک هم یعنی موږ به خپل هم دوی ته خپله خبره مخته کړو هر چاته چې ورځو، خو بیا هم د یو پیغام په ذریعه هم دا ورته وایو چې دلته به د هرې ضلع مشران هم وي، د هرې پیشې مشران هم وي او د هر ګوند به هم وي. نو هغه ټولو ته به یو ځل مونږ دا مکمل د دې کام ډیټا، د دې کام معلومات چې څومره درد سره تیر شوی دی، څومره تکلیف سره دا کام تیر شو، دا به ټول په یو سکرین باندې مونږ ورته وښیو. څومره شهیدان شوي دي، څومره زخمیان شوي دي، څومره معذور دي، څومره یعنی زموږ ودانۍ ړنګې دي، کورونه دي، جوماتونه دي، سکولونه دي، مدرسې دي، بازارونه دي، هسپتالونه دي، داسې د ژوند د تیرولو چې کوم خوندیتوب وي چېرته دغه څومره ړنګ شوي دي. همداسې دغې کام وطن په وسایلو چېرته پراته دي، څومره قبضه شوي دي، په څومره بتۍ اخیستې شي، څومره بند دي. دغې کام وطن کې څومره د تشدد واقعات شوي دي. بیا د دې نه علاوه په دغې وطن کې دننه یعنی د شناختي کارت څومره خلکو بلاک دي، یا د دې نه علاوه آی ډي پیز څومره خلک آی ډي پیز شول، بیا څومره وخت به دوی آی ډي پیز و، بیا کوم رسېدلي دي بیرته، کوم نه دي رسېدلي دي. دغې جنګ مختلف نوعیتونه دي، د دغې وطن وسایل دي، د دغې وطن هر هغه یو مساله چې دغه اولسونه ځنې په تکلیف کې دي او ژوند دي پر مخ نه ځي، دغه ټول به په اګزیکټ ډیټا کې وښودل شي. بیا زه اخر کې خبره په دې کوم دا کام چې زموږ سره کومه مرسته کولی شي، دا ولسونه موږ سره څه مرسته کولی شي، عام ولس یادوم، هغه بیا په اخر کې یادوم. دغه د معلوماتو په نورو څانګو کې زه په تفصیل سره هلته بیا خبره کوم چې کله دا وکتل شي، په هغه نه پس به د هرې ضلعې، د هرې پیشې، د هر ګوند خپل کیمپونه وي، دوی بال ته لاړ شي، مشاورت به وکړي، دا خبرې په دې کې پلس ماینس څه پکار دي، په دې کې څه کمای پکار دی، څه زیاتی پکار دی، کومې خبرې موږ په کوم نظر، دوی به په خپل منځ کې پوره ورځ ډسکشن وکړي. دویمه ورځ دوی به یو نتیجه ته چې ورسیږي، یو تن به وټاکي، هغه تن چې د هرې ضلعې ور ټاکلی دی، هر ګوند ټاکلی دی، هرې پیشې ټاکلی دی، دا یو لږ تعداد راځي چې یو د ټولو نه راوړي. نو دغه ته موږ قومي عدالت وایو. هغه به کینی، فیصله به هغه وکړي، هغه به پرېکړه وکړي. موږ خپل کام ته، موږ خپلو اولسونو ته دا باور ورکوو چې دا امکان نه لري چې دومره لوی اولسي مشران، دومره په غټ شمېر کې اولسي مشران، دومره په یو
صحیح طریقه سره د اولسونو په خوښه د اولسونو د نماینده خلکو په خوښه خوښ شوي خلک چې یو ځای کینی هغه به د دغې وطن نه یعنی د ښه ژوند راوستلو د دغې وطن نه د اولسونو د ښه ژوند د ارمانونو پوره کولو برخلاف وي. نه دا کېدلی هم نشي. امکان دا دی چې حتما به د دغې وطن د دغې اولسونو د یو ښه ژوند چې کوم ارمانونه دي دوی به د هغې دپاره ډېرې بهترینې فیصلې کوي او دا په دومره غټه توګه باندې یعنې چې د هرې ضلعې د کلي د مشر نه راواخله بیا د ګوندونو در مشرانو پورې بیا تر هرې پیښې د وړوکي ښار نه واخله تر صوبایي لیول پره دا ټول مشران موجود وي. دا ټول دا په تاریخ کې هم بیا دومره په لویه کچه یعنې د چا راټولېدل ما که تاریخ ولولئ نو یقینا که چیرې پښتون قام 11 اکتوبر کامیابوي زما خیال دا دی چې د دنیا په تاریخ کې د انسانانو په تاریخ کې به محکوم قامونو ته هم یوه لار جوړه شي چې دوی به خپل ځانونه څنګه وباسي. دا د پښتون قام دپاره یو تاریخي لمحات دي، وخت دی چې دوی په دې کې یو صفا کارکردګي وکړي. محترمو یو خلک داسې د یوټیوبر په شکل کې د یو صحافي په شکل کې لګیا دي او داسې سوچ خوروي چې دا وګوره دا خو تعصب یې منځته راوړ. دا د 11 اکتوبر مخکې دا ډېر په غور واروئ چې موږ نن د تعصب ورته کلیر کړو چې د کوم د څه شي تعصب دا وګورئ دا خو تقسیم پیدا کوي، داسې جواز جوړوي. راشئ لږ د تعصب د ډېر وخت نه دا خبره کیږي دا د تعصب او د تقسیم والا. راشئ نن یې بیخي اکسرا وکړلی شي چې دا څوک کوي او چرته کوي او څنګه کوي. تعصب معنا د قام په نامه باندې و نورو قامونو ته سپک ویل، د نورو قامونو د مظلومیت ملګرتیا نه کول. د ظلم ملګرتیا ته خو بیا د تعصب نشي نام ورکولی چې یو سړی ظالم دی څوک یې ملګرتیا نه کوي نو دغه دا معنا شو چې دا تعصب وکړم. نه، دا خو حقه لار ده چې د ظالم او د ظلم ملګرتیا نه وشي. خو د عامو اولسونو یا د مظلومو اولسونو ملګرتیا نه کول په دې بنیادونو چې دا د بل قام دي تعصب دی. نو راشئ نن یې کلیر کړو. دغه خلک چې دا سوچ خوروي پرون چې په بلوچ بده ورځ وه یا د 2018 نه چې پی ټي ایم جوړ شوی دی کله هم بده ورځ پرې راغلې ده یوازې پی ټي ایم دی چې دلته ورته ولاړ حمایت یې کوي، جلسات یې ورځي، فایرونه یې په ځان خوري، د یو مظلوم د محکوم قام حمایت کوي. ما ته دغه خلک چې د پی ټي ایم ته تعصب نام ورکوي یو ځل یې راوښایه چې د یو مظلوم قام حمایت کړی وي. هغه سیندیان چې دوی د کراچۍ نه واخله تر اسلام آباد پره کله هم دوی د خپل محکومیت خبره کړې ده دغه پی ټي ایم به چې د پښتون قام د نماینده تحریک په بنیاد باندې د دغې پښتنو له اړخه ورغلي دي او د پښتنو ملګرتیا ورته ښودلې ده. همدغه خلک چې نن وایي چې دا خو تعصب دی دا خو تقسیم دی دغه دې راته وښایي چې که یې تش یو لیکل پې کړي وي په هغه باندې. د کشمیریانو چې کله هم دلته مسله راغله همدغه تحریک و چې د پښتنو له اړخه میټینګونه مو ورسره کړي دي او ورسره مو په پلینینګ په هر شي کښې دننه بیا تر اخرې ورځې پره چې موږ ته کله کومک شي تر هغه ځای پره هم درځو دا اعلانونه مو ورته کړي دي. دا مو ګلګیت بلتستان ته کړي دي. د قامونو دلته د محکوم قامونو ملګرتیا چکړه عام دا کوم خلک چې د تعصب نام ورکوي که په هغه ورځ خوله خلاصه کړي په هر شي خوله خلاصه خو البته په دې نه خلاصونو تعصب څه کوي یوازې چې استعماري پنجابي فوج د دوی یعنی هغه علاقه چې هغې سره موږ مقابله راشي بیا دوی وي تعصب صرف تا یو ځای ته صرف د ظالم ملګرتیا ته یعنې چې هغې سره حمایت وکړي بیا تعصب نه دی. دا نورو سره چې څومره هم دي مظلومانو د هغې ټولو خلاف شي. تعصب د مظلومو قامونو خلاف ودرېدلو ته وایي نه که د ظالم خلاف درېدلو ته. د ظالم خلاف ودرېدلو ته کله هم نه تاریخ دا ویلي دي نه د دنیا په یو مذهب کې راته ثابته که چې د ظالم خلاف ودرېدلو ته چا تعصب ویلي. زموږ خوږ دین اسلام هغه خو د ظالم د ډېر واضح مخالفت اعلان کوي. بیا د دنیا هر روایات راوله تعصب د محکوم او د مظلوم مخالفت ته وایي او د محکوم او مظلوم حمایت یوازې دلته او ډېر په ښکاره او ډېر په کلکه پی ټي ایم کړی دی. نو په کوم اندازه خبرې کوي
دا خلک چې داسې یو سوچ خوروي هغو کله دا اوس بلوچستان راوتلي یو پی ټي ایم یې حمایت کوي په ښکاره نن هم ما یم اول ورځ مې ویلي همدغه خلک ده چې دا خبرې کوي هغوی حمایت نه دی یوه خبره اورېدل ده نو تعصب څوک کوي همدا په خپله تعصب خوړلي خلک دي تقسیم متحد واوسئ اسلامي بایچاره اسلامي ورورګلوي اسلامي ورورګلوي آیا د ظالم سره ممکنه ده آیا د اسلامي ورورګلوي وه هغه خلکو چې 10 لکه بنګالیان مسلمانان یې ووژل وایي د هغو سره یې کوو چا چې مسلمانه خور عافیه صدیقي خرڅول هغو سره چا چې یعنې افغانستان ورانولو دپاره د یو مسلمان ملک د ورانولو دپاره د نورو سره ملګرتیا کوله صفیه ول اتحادیان جوړېدل وایي که هغو سره ته اتحاد کوې بیا د اسلامي بایچاره دا څنګه خبره ده ظاهره خبره ده موږ دلته وایو ژوند راکوئ موږ دلته زموږ ژوند ته مو پرېږدئ او چې دا خبره کوئ وایي دا تعصب دی نو محترم ملګرو اوس د جرګې په هکله باندې یقینا یو وخت داسې راغلی دی چې داسې یو سوچ به خورېږي چې د پښتون قام سره تقسیم کړي د پښتون قام د فکر د تقسیمولو یو هڅه به کېږي خو په دې کې به زه اول د خپل پی ټي ایم د ملګري نه او بیا د هر ګوند یا هرې پیښې سره تعلق لرونکي تنظیمونو د هر ملګري ته دا یو خبره وکړم چې موږ اول هم دا اعلان کړی چې یوازې تر 11 اکتوبر پورې موږ د قام نه بیا دا داسې مو نه ویلي دا اول ځل وایي چې د 11 اکتوبر پورې موږ ته ټایم راکوئ په دې کې به یعنی اول خو موږ ډېر کیر شروع کړی دی خپل ملګري باندې انتهایي نظر ساتو چې هغه داسې خبره هم نه وکړي چې ویې کړي هم موږ به انتهایي کلک ورته وایو چې دا به په هېڅ صورت نه کوي دا وخت د دغې نه دی پښتون چې چارته هم اوسېږي ټولو ته وایي دا وخت اوس دا دی چې سره راټول کو دا وخت اوس دا دی چې موږ ټول پښتانه چې څومره امکانات دي چې موږ ټول راټول کو دلته سیاسي اختلاف ونه لرو د دېږي وطن د دېږي یعنی که هر یو سیاسي ګوند دی دلته شتون لري یا زموږ هغه ګوندونه چې مشران یې زموږ د وطن دي دغو ټولو ته به موږ که دوی یعنی یو راتلل هم نه موږ به بیا هم سوال ورته کوو ولې چې د قام اتفاق د قام مفادات دي موږ به بیا هم سوال کوو ورته چې خیر دی په هر صورت باندې هم چې وشي چې موږ د قام راټول کړو دا د دغې وطن مفادات دي موږ یې که د بدبختیو نه خلاصوو موږ به د قام راټولوو یقینا داسې نه کیږي چې په سوشل میډیا باندې یو بل ته بد رد وایي په بل اړخ باندې ور روان وو یو بل ته دا سوال منت کوو چې راځئ یو کېږو دا هغه اثر نه غورځوي یقینا په دې کې به هم ملګري ډېر احتیاط کوي او د ټولو پښتنو نه ولې که څوک په هر ګوند کې دی زما وجود دی یار هغه زما د وطن خلک دي هغه زما قام دی که څوک په هر ګوند کې دی هغه زما ولس دي زموږ خپل خلک دي موږ ټولو ته وایو چې باید په دې کې دننه موږ ټول د یو بل سره اوس چې داسې ورځ راځي چې دا قام ته د یو تاریخي راټولېدلو موقع جوړیږي باید موږ په دې کې څوک ځان بیخي یعنی هغه میلمه هم نه کوشمار موږ ټول پکې قرباو نو د دې دپاره به موږ دا وایو چې دا د دې هر څه دی چې دا قام په یو فکر روان وي د دې دپاره به موږ د برداشت نه د زغم نه کار اخلو که چا یعنی یو څوک ته تا ته مخ ته راغی یو بدې خبرې کول باید برداشت وکړي هغه ته وایي ته زما ورور یې ته دا خبرې کوې بالکل صحیح ده ما ته نور هم وکړه خو راشه هغه زما او ستا دشمن ما او تا دواړه نه پرېږدي هغه ما او تا ته یو شوی دی هغه راته متحد دی زه او تا نه یو سره متحد باید راشه اتحاد وکړو سره نږدې شو زه نه پوهېږم چې داسې دومره یعنی تاریخي وختونه چې یو طرف ته قام د انتهایي لوی ظلم جبر یوازې دا نه چې شروع دی بلکې په راتلونکي وخت کې تر دې زیات خطرات دي دښمن تر دې زیاتې ارادې لري او بل اړخ ته موږ د راټولېدلو هڅې هم شروع دي په دا کې به ټول احتیاط کوي
چې داسې هم نه چې مونږ د خپلو بې احتیاطیو د لاسه د یو بل د نزدې کولو چې کوم یو چانس ته یې هغه میس کو. مونږ د کام نه څه غواړو؟ دا ولسونه دا خبره به ډېر خلک اوري، یک څوک اوري هغه بل ته کوي. مونږ څه نه غواړو، مونږ کوم کومک دی، کوم تعاون دی چې دوی را سره کولی شي، په هغه خبره کوم. یو خو دا د 11 جرګې چې کومه حمایت کومو ځایونو نه اجتماعي توګه شوی دی، لکه اتمانځی جرګې چې وکړو، یقینا ډېره مننه یې کوو. د ټولو قبایلو یو مشترکه جرګه ده، هغو وکړو، ډېره مننه یې کوو. واقعي مننه خو نشو کولی، خو آفرین وایو، مننه د خپل خلک مو دي. مونږ سره چې دوی نه وي ولاړ، مونږ سره چې خپل پښتانه نه ودرېږي، بیا مونږ څوک یو؟ هېڅ نه. اما د خیبر څه چې کومو قبیلو وکړو، د هغو ډېره مننه کوو. ورسره د خپل پښتون عوام ولس چې کوم یی، د دوی هم ډېره مننه. دغو ولسونو ته واقعي سلام کوو چې دوی دا چې څومره هم وګړي دي زما د وطن، دوی په ډېره لویه ولوله سره، په ډېره لویه جذبه سره هم د دغې 11 اکتوبر حمایت وکړه، هم یې تایید وکړه، هم یې یو ولوله ساتلې ده. یقینا ستاسو ولولې، ستاسو جذبې موږ د قربان شو د دې، داسې د وطن او داسې د خپل قام، داسې د خپلو ولسونو د ښه ژوند فکر ولوله، دا ډېر لویه خبره ده. خدای دې تاسو آباد لري. البته دا یو احتیاط به ضرور وایم چې فیصله به موږ نه کوو، موږ او تاسو فیصله به انشاءالله په 11 اکتوبر کیږي. موږ به اوس فلحال د دې دپاره کمپین کوو چې عام ولسونو کې مطلب اشرار غوښتلی چې هغه وسوسې اچوي، چې د هغې په یو مثبته طریقه د ورورولۍ په انداز باندې هغه کاونټر شي. د دې دپاره په سوشل میډیا باندې، په سوشل میډیا یوازې دا نه ده چې نن یې وګورو، بلکې هره ورځ باندې ګنټه نیمه ګنټه موږ د دې یو مثبت پرچار دپاره هم وقف کو. نو د دې دپاره د دغو ټولو مننه کوو. هغه ملګري چې تازه په دې وختونو کې زموږ ډېر خلک پی ټي ایم ته، ډېر مشران د دغې پښتون قام نوي هغه شمولیتونه کړي دي، عمران افریدی، داسې نور ډېر دي، عمران افریدي سره هم دي او نورو علاقو کې دي. دغو ټولو ته ښه راغلاست هم وایو او ورسره انشاءالله ښکلي پروګرامونه به هم کوو د دوی د ښه راغلاست په حواله سره. فلحال د مصروفیات دوی ټول ویني، ټول قام یې ویني. محترم ولسه، اوس یو کار چې هغه یې زموږ ولسونه زموږ سره کولی شي، دغه چې موږ تر اوسه پورې کومې دعوې کوو چې دومره پښتانه شهیدان شوي دي، کیدای شي دا تر دې زیات وي، کیدای شي تر دې کم وي. آیا موږ خو کله هم دغې کام نه د ټوله معلومات مو نه دي راټول کړي؟ موږ خو ټول کام نه دي راټول کړي، دا هڅه خو مو نه ده کړې. دومره ورک دي، ټیک شوه پی ټي ایم تر څه حده پورې د لاپته افراد د لادرکه خلکو یو معلومات راټول دي، خو بیا هم کمپلیټ خو نه دي. څومره زخمیان شول، څومره معذور پراته دي زما په دې وطن کې، څومره یې ځمکې قبضه شوي دي، څومره په دوی سره لا اوس واقعیات روان دي، څومره یعنې د دوی نور هغه یعنې تعمیرات یې ړنګ شوي دي، کورونه دي، یا د دوی اسپتالونه دي، حجرې دي، بازارونه دي، جماعتونه دي، سکولونه دي، دا یې څومره ړنګ شوي دي، یا د دوی په وسایل باندې څومره قبضې شوي دي، یا د دوی شناختي کارت څومره بند شوي دي، آی ډي پیس څومره دي څومره نه دي، د کام اګزیکټ معلومات د دغې وختونو د دغې پښتنو چې څه ورسره لګیا دي، دغې اګزیکټ معلومات شوي دي. په هغه کې موږ سره دا ولسونه ډېره مرسته کولی شي. هغه دا ده چې نن تقریبا د پی ټي ایم هره ضلع ته به خپلې پروفارمې چې د هر څه دپاره بېلې بېلې دي هغه به ورسېږي. هره ضلع زموږ د مرکزي ملګرو په تایید باندې هره ضلع کې به زموږ ملګري کینی، هغه و هر تحصیل ته خپل ټیمونه وباسي. دا په هر تحصیل کې به یو کلي ته، هر تحصیل چې کوم ملګري دي هغه به یعنی تحصیل یو ټیم جوړ شوی دی یا 2 ټیمونه جوړ شوي دي،
هغه به کلي سره وویشي، یو کلي ته ځي بیا بل کلي ته ځي، په ورځ باندې 3-4 کلي کولی شي. دا چې هر کلي ته لاړ شي هلته 2-3 خبرې دي چې په هغه کې د کلي او د اولسونه چې کوم دي، یا په بازار کې یوه ماله ده، یا په ښار کې یوه ماله ده، یا په کلي کې علاقو کې یو کلی دی. دا ته چې کله ورشي هلته به دوی اعلان وکړي چې موږ ته راټول شئ. هغه به د دوی نه پوښتنې کوي څومره شهیدان شوي دي ستاسو په کلي کې، په دې 20 کاله کې څومره. بیا دوی سره پروفارما د په هغه کلي کې ښه د کوم تنظیم سره تعلق لري، نام یې څه و، چا ویشتلی دی، خپل چې کوم معلومات دي ټوټل هغه به یو فرد ځان نه بیل پروفارما د یو شهید د یو مړي د دغې وطن به بیله پروفارما جوړوي. هغه به دوی فیل کوي. بیا داسې د زخمیانو بیا چې ما کوم لیست یاد کو چې دغه ټولو جوړ کړي، چې کله دا جوړ کړي بیا به په هغه نه پس دا یو خبره، یعنی دا چې د عام اولسونه یې ورسره کولی شي، ورسره خبرګاو کولی شي چې په دا معلومات کې دوی څومره هم په ایډوانس کې لږ د کلي خلکو لږ معلومات خپل منځ کې سره کړي وي، نو بیا دا په اسانه باندې هلته کولی شي چې زموږ ټول تنظیم بوخت وي، ټول تنظیم مصروفي په دې کې، نو په هغه کې چې څومره هم دا تعاون ورسره کولی شي چې هغه ورسره وشي. بل چونکې موږ نه خو یو پارلماني سیاست دی چې په هغه کې څه داسې وي، نه زموږ اول ورځ نه مثابته کړې هم ده، او په قسم مو کام ته ویلي چې نه د چا ایجنټان یو چې د هغې نه څه وکړي، او خپل هم چې څومره وس وي هغه ملګري کوي. فنډ ریزینګ کې به هم کام مونږ کم سے کم وایو چې په هر سر باندې 50 روپۍ خو هم کم سے کم دغه سره جمع شي. ولې چې دا 3 ورځې چې څومره هم مشران راځي، یو ضلع نه تقریبا 300-400-500 کسان راځي، دغې راتګ 3 ورځې دلته د دوی سټې، دلته د دوی ټول انتظامات، دلته د دوی هر څه، یعنی مونږ خپل ځکه کوو چې که د یو اوبو بوتل هم وي هغه مونږ د بهر نه ورته پرېږدو، ځکه هم چې زموږ دښمنان ډېر څه دی. دا به ټول تنظیم چې کوم وي، ټول ترتیب چې کوم وي، دا مونږ سره د نورو چې څومره هم پیشې دي یا ګوندونه دي هغې ملګرو په ملګرتیا باندې به دا ټول سره سیټ کوو. نو دا یو ډېر غټ معاش هم غواړي. په هغه کې به هم زموږ خپل اولسونه، ولې د بل چا نه خو مونږ نشو خبره کولی، نه د بل چا مونږ ایجنټان یو، نه د بل چا ایجنډا مونږ په مخ وړو. لہذا که هر څه کومک و هغه به د خپل کام او د اولس نه دغه غواړو. یو خبره ما په ژوند کې دا اول ځل دا وکړله، هم ورسره دومه یو خبره، که څه هم ما چیرې هم ویلي وو چې زه به د دغې شي کله هم سپیناوی نه کوم، دا به یوه ورځ دا کام ته خپله هم اندازه ولګي، او یوه ورځ به دوی ته ثابته شي چې مونږ په دې هکله باندې څومره سپین پاتې شوي یو. هغه دغه چې دا د فنډینګ په حواله سره یقینا مونږ چې تر اوسه پورې څومره هم تنظیم چلولی دی او دوا مو هر ځای کړې ده چې دا مونږ د خپلو اولسونو په کومک باندې چلوو. زه چیلنج دعوا هر شی کوم. زما کور معلوم دی وزیرستان کې، هلته مې ټوله فیملي اوسیږي. که چا هلته ولیدل چې ده یا نوی ځان ته کور جوړ کړی دی، یا خپلو بچو ته دا وکړل، یا یې خپل ځان ته، ما سوا د تحریک د ضرورتونو که 1 روپۍ هم چا داسې ثابته کړله چې دا ما خپل کور او په خپل فامیل باندې خوړلې ده، یا ما ځان ته پې کورونه جوړ کړي دي، هم په دې دنیا هم په قیامت باندې زه ستاسو مجرم یم. دا خبره ما په عمر باندې هم نه کوله، په عمر مې هم نه کوله. ما ویلم چې دا یوه ورځ بیا هم خپله ثابتېږي. زموږ ملګرو پسې څومره خبرې کېدلې، او زما ملګري به چې کله هم په قربانو کې راغلل، ولا د یو جیل خرچه به سره نه وه، ولا چې دوی شهیدان ټول په جیب کې 100 روپۍ نه وې پرتې. نو دا خبرې دي چې وضاحت یې زه اوس هم په ترتیب سره نه کوم، پوره وضاحت یې نه کوم. زه به خپلو ولسونو ته د څه شي وضاحت ورکړم. خو دغه دا هم چې کوم خلک د زموږ د ولسونو په زړونو کې داسې څه وسوسې اچوي، نو هغو ته کل عام چیلنج دی چې را دې شي داسې د یو شی ثابت کړي. البته تحریک ضرورتونه مو پې پوره کړي دي. تحریک ضرورتونه ولې دا تحریک دا کام دا د دنیا د یو هیواد ایجنټ نه دی چې یک هیواد په مرسته وچلیږي، دا د پښتون کام ایجنټ دی. پښتون کام ایجنډا په مخه وړي، د خپل کام په مرسته په مخ روان دی، او د کام او د وطن نه یقینا بیا دغې تحریک ورته خپلې وینې هم تویې کړي دي چې کله ضرورت راغلی دی. جیلونه 6 کاله مو کېږي
چې موږ په دا تحریک چلوو. ته یوه ورځ راوښیه چې په دا ورځ داسې تېره شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملګری په جیل کې نه و پروت، یو ټارچر یې نه خوړل، کومې یعنې سرونه یې پې مات شول، تندې شهیدان شول، پرشا شول، نه شول پرشا. د څه شي دپاره څه یې کول؟ آیا ته څه وایې چې دا خلک ځان ته خپل څه نه لري؟ هر شی ځان ته جوړولی چې وقف کړي، ځانونه یې وقف کړي دي خپل ملت دپاره. هغه د ملت دپاره کار کوي. تر اوسه پورې په ولسونو کې د خپل ملت فکر خپور کړی دی چې دا ملت ته نور هم خلک وهڅوي چې راشئ د خپل وطن د خپلو ولسونو خبره وکړئ، د دوی د ښه ژوند خبره وکړئ. د هغې دپاره یې قربانۍ ورکولې. زموږ هغه ورځې هیرې نه دي چې یو خوا به پښتون قام په سلګونو شهید کړی و، په بل خوا به دلته دا ایس پی آر نه واخله د دنیا د هر بدبخت نه د ځان نه بیانونه راغله چې دا خو ټول ترهګر وي، دا خو ټول هغه و، دا خو ټول دا و، او هېڅ جواب به نه و. رښتیا تحریک د خپل وطن بیانیه په مخ وړې ده او د خپل وطن د دښمن مقابله یې کړې ده. نو د دې په خاطر باندې د خپل وطن د خپلو ولسونو یقینا د دې دپاره هم نن هم زموږ د سویلي وزیرستان کوارډینیټر شهزاد په جیل کې دی. څه ګناه دی؟ هیڅ نه دی. علي وزیر په جیل کې دی. ته یقین ومنه دومره بېهوده او دومره ګټیا اف آی آر یې په ده کړي دي چې انسان سوچ نشي کولی. زموږ شبقدر کې ابراهیم مومن دی، هغه ته وایي ته د پی ټي ایم نه وځه که نه وي زه په تا پسې چرس تړم. یو عزتمن انسان ته چې کله مخامخ څوک دا وایي او دای په هغو الزاماتو ورته تېرېږي او د تحریک سره درېږي، دا څه اسانه خبره نه ده. دا چې کله په انسان خپله راشي هغه بېهوده الزامات دلته اوس زموږ په ملګرو باندې ولګېدل، بیا په ټارچر سیلونو کې هر شی. دا خبرې زه د دې لپاره نه کوم چې یعنې دا ولسونه نه پې پوهېږي او زه یې پې پوهوم. دا ولسونه خپل ویني. یوازې ما دا ویل هم چې تحریک تر اوسه پورې رښتیا د خپل ملت په مرسته باندې خپله مبارزه کړې ده او کوي یې، او ټول ملت ته وایو هم چې هغه راسره شي او د تحریک ملګرو ته دا وایو چې باید دوی ډېر اکټیو واوسي، ډېر سرګرم واوسي. دا اوس وخت دی چې تاسو کلي په کلي وګرځئ، تاسو کلي په کلي وګرځئ. هېڅ چې دې ته پام نه وکړئ چې تاسو یا د عمر کم دی یا ستاسو غربت ته تللی نه شئ، په پښو لاړ شئ، د قربانو وخت دی. که په پښو د څپلۍ پرې کېږي په ایبلو پښو لاړ شئ، دا د قربانۍ وخت دی. دا هغه وخت دی چې تاسو نور یعنی یو داسې ځای چې تاسو ټول قام د نړۍ مخ ته خپله د خپل ملت ټوله مقدمه ږدئ. مونږ کیدای شي د دغه چې کوم سکرین دی چې دلته پې ټوله ډیټا د دغې قام ټول تباهي او بربادي چې د دغې قام شوې ده چې دا دغې قام تک په کومه ورځ ورښودو، کیدای شي د دنیا په هر هېواد کې سکرین ولګوو چې ټوله دنیا وویني. نو د دغې دپاره به تاسو منډې وهئ، کلي په کلي باندې ټایم مه ضایع کوئ، خپل ملګري اکټیو شئ. هم دا اوس 2 میاشتې دي چې څومره هم خواري کېږي چې په دې 2 میاشتې یا څه کم او بیش کې وشي او د دغې دپاره کار وشي. بیا هم وایو چې کیدای شي د دې دپاره د انتظاماتو دپاره د هر ضلع نه د ځوانانو یو مخصوص تعداد په سوونو کې به وي چې هغه ضرورت شي. نو زه د وطن دلته د هر ډسټریکټ د هر ضلع د ځوانانو نه هیله لرم چې دوی به دې ته تیار وي چې که د دې د تیارۍ دپاره، د دې د سیکیورټۍ دپاره، د دې د انتظاماتو دپاره یو میاشت له مخه په هغه کې خامخا مزدوري، دا کار د ډېر غټ سیټینګ دی که نه. نو په هغې کې به دوی د هر ضلع نه انشاءالله په سلګونو ځوانان هم د هغې دپاره تیار وي چې هغه هفته، 2 هفتې، 10، 15، 20 ورځې ورکولی شي او هغه ځای چې کوم ځای کې تیاري لګیا ده یا په نورو ځایونو کې چې هغه ته دوی تیار وي. نو دغه هم هیله لرم. بیا هم دا زما څه آخري خبره نه دي، بیا به هم راځو. زه دا خبره بیا یو ځل کوم چې د ټولو ګوندونو، ټولو پیشو او ټولو سیمایزو مشرانو چې دا به مونږ ټولو ته ورځو او البته هغې ته مو یو ترتیب سیټ کړی دی. ډېر په درانوي ټولو ته وایو، ټولو ته چې څومره هم دي، زموږ دپاره ډېر محترم یی، زموږ دپاره ډېر عزتمن یی. باید ټول چې څومره هم اورېدونکي دي هغه هم په دې پوه وي چې موږ د خپل ولسونو د خپل مشرانو راټولول زموږ د قام وطن مفاد دی. او هلته پرېکړه هم مونږ تاسو ته، مونږ کو پی ټي ایم لکه یو پراسیکیوټر چې صرف د خپل قام مقدمه بیان کړي چې دا څه شی دی، د دغې وطن سره څه روان دي، بیا به په شریکه باندې هلته ټول
پریکړه کوو او زه ولسونو ته هم وایم چې تاسو خپلې ولولې خپلې جذبې کمزورې مه ساتئ چې کال ته به د دغې ولس د دغې وطن د دغې پښتنو د ژوند چې کوم د ښه ژوند ارمانونه دي د هغې برخلاف څه وشي نه داسې هېڅ امکان نه لري انشاءالله د پښتون وطن د ښه ژوند د ارمانونو د ولسونو دا چې څومره ارمان دی د دغې پوره کولو دپاره به هڅې کیږي هم چې څومره هم څه راتلونکي ورځې راځي مصروفیات زیات دي یقینا واقعیات کیږي په کورمه کې انتهایي بد واقعیات وشول 40 تنان هلته شهیدان شول په سلګونو زخمیان شول یو خدا دی چې ټیک شوه بندیزونه و هغه ترتیب هم نه و بیا هم زه د هرې یوې کورنۍ نه هلته چې نه ورغللو دوی ته په سخت وخت کې و بخښنه غواړو موږ په دې جرګه کې مصروف وو چې یو ځل وي چې د ټولو په یوه ورځ باندې یو داسې فیصله وشي چې بیا په راتلونکي وخت کې داسې پیښ شي داسې حالات سره موږ مخامخ نه شو په دې دره دمخیل کې یعنې هغه کسان په یو ځای څومره ډېر شهیدان شول نو هغو ته هم که څه هم زموږ نماینده خلک تللي وو خو بیا هم داسې ډېر واقعیات په دې ورځو کې وشول چې په هغې باندې هغه ډول یو سرګرمۍ نه وشولې موږ په دې ترتیباتو کې مصروف وو چې کومې په کار وې او داسې کېدی چې په راتلونکي ورځو کې خدای د هیڅ نه وکړي خو د تحریک له اړخه مصروفیات زیات د جرګې په طرف باندې د دغې په کامیابولو په طرف وشي موږ خپله توجه د هغې نه اړوو نو په هغې باندې به بیا په ایډوانس کې داسې وي هم چې صرف دا وي چې 11 اکتوبر پر به ټول کام زموږ سره دا بس په هغه نه پس چې هر څه هم وایي هر څه هم کیږي موږ به حاضر وو خدای 11 اکتوبر پر موږ چې دغې مصروفیات ته ټول ور پرېږدي چې بس خیر دی چې یو دا عظیم یو دا لوی یو دا تاریخي چې کوم ورځ ده او دا کوم کردار ده چې دا په صحیح طریقه سره ادا شي باقي هر څه چې مخته راځي انشاءالله دا کاروان د 11 اکتوبر پر چې کوم سفر دی دا به تیریږي اما چې د ملګرو باندې کومې سختۍ راځي په دې وختونو کې یقینا ملګري به هم دا ګیله نه کړي چې په دې سختو کې زموږ څومره پوښتنه وشوه څومره نه وشوله اما ټول هر څه ټیک ته پوښتنه خامخا کوئ دغه دا مطلب نه چې موږ د خپلو ملګرو یا د خپل کام پوښتنه نه کوو کوو یې موږ دلته ورته حاضر یو خو بیا به هم موږ د 11 اکتوبر پر سفر ډېر په ښه طریقه سره او په داسې یو کردار سره د ورځ باندې پیش کېږو چې بیا دا کام چې سترګې چږي شي چې د ټول ملت یو ځل وویني چې موږ یو حقیقي نمایندګي یو زموږ یو رښتونی هغه غږ یو رښتونی هغه نمایندګي یو رښتونی پرېکړه ته موږ ورسېدلو ډېره مننه کوم زه به بیا هم څه تفصیلات چې پاتې وي یا ضروري وي بیا هم در سره شریکوم خوشحال اوسئ خدای مو آباد لره چونکې په نږدې ورځو کې بیخي نږدې ورځو کې یو موږ سرګرمۍ ډایرکټ شروع کیږي ټولو ته مو تیاري کړې ده نو هغې دپاره ما ځکه ضروري وشمارل چې یو ځل خپل پیغام بیا خپور کړلی شي او د خپل ولس هم خبر کړلی شي ډېره مننه خوشحال اوسئ